د یو ورور تپوس کړی دی چې زه په یو ګناه کې اخته یم او هغه ګناه دا ده چې زه په خپل لاس سره شهوت پوره کوم او ډېر کوشش مو وکړو چې دا ګناه پرېږدم خو نشم پرېښودی نو ستاسو څه نصیحت دی؟ الجواب: زه درته په الله قسم خورم روزانه زما نه دې سوال کېږي ما په الله قسم وخوړو د الله په کور کې ګورئ ښه که هغه د واټساپ په لارې او که هغه په موبایل باندې میسیج او که هغه د موبایل ټلیفون او که هغه بل څه ذریعه یي خو ما نه دا سوال کېږي دلیل دی په دې باندې چې دا ګناه عامه شوې ده په هلکانو کې او په جنکو کې هم نو دا رور لا ښه و چې تپوس یې وکړو نصیحت غواړي او کوم چې دا خبره پټه ساتلې ده نو ښه په نقصان کې پراته دي زه به د زړه د کومې نه دغه وروڼو او خویندو ته نصیحت وکړم کوم چې په دې بیمارۍ کې اخته دي او یو څو طریقې به ورته بیانې کړم ډېرې قیمتي چې دا طریقې دوی استعمال کړو په دې عمل وکړو دې ګناه نه به الله ساتي اول خو دا خبره یاده ساتئ چې الاستمناء استمناء دې ته وایي په خپل لاس باندې مني ویسته که هغه هره طریقه خو د دغه استعمال پکې نه لکه زنانې مخې ته نه هلک نه په خپله لیږي او دغه شان زنانه هم کوي دا حرام دی د قرآن او حدیث په رڼا کې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده د مؤمنانو صفت یې ذکر کړی والذین هم لفروجهم حافظون مؤمنان هغه دي چې خپل عورتونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم وملکت ایمانهم مګر دا چې د خپلو ښځو سره که عورت استعمالوي یا د وینځو سره نو بیا خو هېڅ خبره نه فانهم غیر ملومین الله وایي دوی څوک نشي ملامته کولی سړی به چې په دې کې کوم ځای کې دلیل به کشتي که واوره مخکې الله څه وایي فمن ابتغى وراء ذلک نو د دې دوو لارو نه علاوه که چا بله لار ولټوله فاولئک هم العادون دغه ګناهګار دي به دوی د حد نه تېروتې دوه لارې دي الله دې ذکر وکړو یو شهوت پوره کول د خپلې ښځې سره دویم شهوت پوره کول د چا سره د وینځې سره درېیمه لار که هغه لارې په لاس باندې مني وباسي والعیاذ بالله پردې ښځې سره لګیا دی که دی هلک سره شهوت پوره کوي دا ټول په دې کې دننه راغلو دا کار حرام دی حدیث کې هم د عبدالله بن مسعود رضی الله حدیث دی وی چې كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا وی موږ ځوانان هلکانو د رسول خوا ته بنا شو او سره نه و لکه څه مال موږ څه نه و غریبانان ډېر ځوانان دي چې د رسول په خوا کې بنا شو هغه غریبانانو او د رسول وسلم یو اوچت انسان د هغه اوچت سوچ د ملګرو حال احوال به معلومول تپوس به یې کوو تا واده کړی دی نه دی کړی کله به کې د رسول صم دا حرص دی چې دی د ګناهونو نه بچ شي او دی حق پرست عالم د هغه هم دا طریقه وي ځکه چې د عالم د امتیانو لپاره داسې لکه پلار د بچو خیال ساتي نو رسول وسلم موږ ته بیا نصیحت وکړو چې یا معشر الشباب من استطاع الباء فلیتزوج تاسو کې څوک واده کولی شي نو ګوره واده وکړئ د سترګو حفاظت به مو وشي د عورت به مو وشي او که څوک یې نشي کولی نو روجې دې نیسي یو سړی به چې ته د حدیث تا خو وایي چې په لاس باندې شهوت پوره کول او په خپله شهوت پوره کول حرام دي دلیل دې په ده خو نو په دې کوم ځای کې دي نه په دې کې دلیل دی چې دا کار ته چې کوم کې ده حرام دی او هغه داسې روجې نیوه اسانې دي او که په لاس باندې شهوت پوره کول اسان دي څه اسان دي شهوت پوره کول اسان دي ولې رسول صم دا ګرانه طریقه ښیي بیا ولې رسول صم ته پته نه چې داسې یو طریقه شتي پته ده ورته که نه پته نه یې ښیي او ښه اسانه طریقه ده خو ویې نه وي چې تاسو کې څوک واده نشي کولی هغه خیر دی ځه ځان له خپل شهوت پوره کوي داسې ونه وي وایي چې نشي کولی یو روجې نیسه که نه دلیل دی په دې باندې چې دغه کار حرام دی د هغې نه بعد بیا راځو یو څو نصیحتونه هغه دې وروڼو او خویندو ته کوم چې په دې کار کې اخته دي